أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورہ بقرہ دویم سپارہ آیات نمبر 234 دې کې الله پاک جل شانه د متوفا عنها چې د کمی خزي خاون منشي داغه د عدت احکامات ذکر کړي. والذین او کوم خلق یتوفون چې مړه شي وفات شي منکم لتاسنا ويذرون او اغوی پریګ دی ازواجن بیبیانی یتربصنا نو پکار د چې انتظار وکي بانفس د بیبیانی یتربصنا پکار دی چې د خاوندانو چې کوم مړه دي د دې د بیبیانی انتظار کې وساتي بانفسهن خپل ځانونه یا انتظار وکي بانفسهن په خپل ځانونو سره 4 أشهر و10 سلور میاشتې او 10 ورځې فاذا بلغنا پس هر کله چې ورسیږي اجلهن خپل نیټې ته نه عدت پوره شي نو فلا جناح نو اس ګنا نشته دی علیکم پتا سو باندې څلګه مسله دا ده چې کما د کمی خزي خاون وفات شي نو دا به عدت تیری ځکه د خزي د پاره د ټولو نه لوی عم د پلار نه دی لوی خفغان د مور نه د شمور مړش د خزي د پاره د ټولو نه لوی خفغان دا د رور نه دی چې روري وفات شي د خزي د پاره د ټولو نه لوی غم او لوی خفغان او لوی پریشانی دا د شدي خاون وفات شي د دې وجه دا به غم کوي نو چې کله د کمی خزي خاون وفات شو نو یا به د خزه حامله وي نه په خېټه به ماشوم وي یا به نه وي کو د دې خزي په خېټه باندې ماشوم نه وي نو دا بیا سلور میاشتې 10 ورځې عدت تیری او کنه د دې په خېټه باندې ماشوم وي نو بیا د ماشوم پیدا کېدو پورې د دې عدت چې کله ماشوم پیدا شي نو د دې عدت ختم شو. اوس دا خزه به د عدت په کم اعتبار سره تیری نو کو د دې د خاون د اسلامي میاشتو ان د قمري د سپوږمۍ په اعتبار سره چې کوم میاشتې دي د دې میاشتو په لومړي تاریخ باندې مړ وي نو بیا به د خزه د دې میاشتو په اعتبار سره خپل عدت تیری په دې کې اسلامي میاشتو کې بعضی د دیر شو دي بعضی د یو کم دیر شو دي نو کوم میاشت دیر شوی کو د یو کم دیر شوی خو په دغه اعتبار سره به دا سلور میاشت دي چې تیریږي اسلامي نو د دین ورستو به سره 10 ورځې نور مرګري کی نو په دې اعتبار سره سلور میاشت او 10 ورځې د عدت پوره شو خو په شرط دی چې د اسلامي میاشتو د قمري میاشتو د سپوږمۍ په اعتبار سره چې کوم میاشت دي د دې میاشتې په لومړي تاریخ باندې مړي او کنه په دویم دریم په څلورم پنځم تاریخ باندې وفات شوی نه په لومړي تاریخ باندې نی وفات شوی نو بیا به دا عدت 130 ورځې چې کوم دي تیری 30 4 120 او 10 ورځې به سر نوري نو هر ټول میاشتې بیا 150 حسابي چې د اسلامي میاشتې په لومړي تاریخ خاون نی مړ نو بیا به دا 130 ورځې عدت تیری نو دا چې کله دا عدت تیری په دې عدت دوران کې به دې څه کول پکار دي دا به د عدت په دوران کې ډول او سنگار نه کوي دا حرام دي د دې لپاره دا سترګې نه توري
دا په سر کې بغیر د ضرورت نه تیل نه لګي، دغه رنګ دا به نکریزه نه لګي، لاسونه به نه سره کوي، میک اپ وغیره به نه کوي، هغه جامې به نه اغوندي چې هغه د ډول او د سینګار وي، بلکې دا په دې باندې د خاوند غم دی د سوګ ویلی شي، دا به سوګ مناوي، د خپل خاوند په خفګان کې به دا غم مناوي 4 میاشتې 10 ورځې او یا وضع حمله پورې. کمې ښځې ماشوم په خېټه وي نو هغې بیا عدت تر ماشوم پیدا کېدو پورې دی، نو په دې دوران کې به دا غم مناوي. د دې غم مطلب دا نه دی چې دا به خپله صفایي نه کړي، صفایي جدا سیز دی او زینت او حسن جوړول جدا سیز دی، ډول او سینګار جدا سیز دی، غسل هم کولی شي، لامبلي هم شي، او دغه رنګ خپل مخلص په صابون سره هم کولی شي، صفایي په خپل خال ساتي. خو کوم سیزونه چې د ډول او د سینګار دي، د زینت جوړول دي، نو هغه سیزونه به نه کړي، نو نکریزه به نه لګي، عطر وغیره سپری وغیره دا به نه لګي، سترګې به نه توري، میک اپ وغیره به نه کوي، او هغه کپړې چې هغه د زینت کپړې وي نو هغه به نه اغوندي، نور خپل صفا کپړې به هم اغوندي، خپل ځان هم صفا کولی شي. نو دا سیزونه به دا په د عدت په دوران کې نه کړي، او د دې سره سره به دا د خپله کوره بغیر د ضرورت نه وځي، دا د چا غم له نشي تللی، دا د چا ښادۍ له نشي تللی په دغه دوران کې. البته چې مجبوري وي، مثال بیماره شو ډاکټر نه، نو ډاکټر له تللی شي، خو بیا هم دا به کوشش کوي چې د ورځې ورځې لاړه شي، شپه او بل ځای کې نه کړي. نو دا عدت به دا په خپل کور کې دننه تېري، حتی تر اوسه به دا کوشش کوي چې بهر ونه وځي، خو که اشد ضرورت پیښ شي، دا بیماره شي، نو بیا وتلی شي. نو دې کې الله پاک دغه ذکر کوي. والذین او کوم خلق یتوفون چې وفات شي مړه شي منکم له تاسو نه، ویذرون او دوی پرېږدي ازواجن بیبیانې، یتربصن نو دا بیبیانې به انتظار کوي، دی له پکار دي چې یتربصن دی له پکار دي چې انتظار کې وساتي یا انتظار وکړي، بانفسهن په خپلو ځانونو سره، یعنې خپل ځانونه په انتظار کې وساتي. 4 اشهر و10 4 میاشتې او 10 ورځې، 4 اشهر 4 میاشتې و10 او 10 ورځې. فاذا بلغنا هر کله چې ورسیږي اجلهن خپلې نیټې ته، عدت ختم شي، 4 میاشتې 10 ورځې تېرې شي، یا حامله ښځه وي ماشومې پیدا شي، نو فلا جناح نو هېڅ ګناه نشته دی علیکم په تاسو باندې، فیما په هغې کې فعلنا چې د ښځو وکړل فی انفسهن په خپلو نفسونو کې، په خپلو ځانونو کې، بالمعروف د دستور مطابق. نو فلا جناح علیکم په تاسو باندې الله وي هېڅ ګناه نشته دی. دې نه دا مسله هم ثابته شوله چې دا ښځه په خپل کور کې ځان سنبالي او دا نکریزه لګوي، نو پکار دی چې د دې کوم شرعي وارثان دي دا زنانه منع کړي چې دا به نه کوي. دغه رنګې دا د کور نه بهر وځي، نو پکار ده چې دا شرعي وارثان یې منع کړي چې دا به نه کوي. شرعي وارثان به منع کړي دي د حق حاصل دی، چې ځکه دي د حق حاصل دی عام طور چې یو ګناه کېږي یو کس یې وویني، نو پکار ده چې دی په لاس سره منع کړي، او که په لاس سره طاقت نه وي نو چې په ژبه سره یې منع کړي، او که په ژبه سره طاقت نه وي نو پکار ده چې په زړه کې بد وګڼي. نبي علیه السلام وذلک اضعف الایمان، دا د ایمان د ټولو نه کمه درجه. نو پکار ده چې ښځه داسې کوي خپل ځان سنبالي په دوران د عدت کې، یا دا بهر وځي، د دې شرعي وارثانو ته حق حاصل دي چې دا منع کړي، دا کار مه کوه، دا ستا لپاره ګناه دي. نو الله فرمایي فاذا بلغنا هر کله چې ورسیږي دغه ښځې چې د کومې خاوندان وفات شوي دي اجلهن خپلې نیټې ته عدت ته، نو فلا جناح علیکم نو الله وي هېڅ ګناه نشته په تاسو باندې، فیما په هغه څه کې فعلنا چې د ښځو دا ښځې وکړي څه وکړي فی انفسهن په خپلو ځانونو کې، بیا زینت هم کولی شي، خپل ځان سنبالولی هم شي د 4 میاشتې د عدت نه وروسته، که 4 میاشتې 10 ورځې عدت یې که وضع حمل عدت یې، نو ځان هم سنبالولی شي، بهر ته هم تللی شي، او دغه رنګې دا بیا بل نکاح هم خلق چا سره کولی شي، هر څه په دې باندې آزاد شو. نو فی انفسهن په خپلو ځانونو کې بالمعروف د شریعت مطابق چې کوم کارونه د شریعت مطابق دی ټول کولی شي. بیا والله الله تعالی بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو کوئ خبیر خبردار دی. ولا جناح هېڅ ګناه نشته علیکم په تاسو باندې فیما په هغه څه کې عرضتم چې تاسو اشاره وکړئ به په هغې سره من خطبة النساء د ښځو د نکاح. دې کې بل یو مسله چې کوم دی بیاني چې کومه ښځه په حالت ته عدت کې وي، د دې عدت شروع وي، عدت ختم شوي نه وي، نو په دې دوران کې نه څوک دې ته په کلو الفاظو کې د نکاح پیغام ورلیږلی شي چې کس داسې ورته نشي ویلی چې کله ستا عدت ختم شي نو ته به زما سره واده کوې، او نه دا ښځه یو سړي ته د نکاح پیغام ورلیږلی شي چې کله زما عدت ختم شي نو زه به تا سره واده کوم. دا
نکاح کو سړی را لیږي د نکاح پیغام دی ښځې دا هم حرام دي او دا ښځه یو سړي ته په حالت د عدت کې د نکاح پیغام لیږي نو د هغې دپاره هم حرام دي دواړو دپاره حرام دي بلکې تر دې پورې کتابونو لیکلي دي چې په حالت د عدت کې نکاح خو نه کېږي خو که بالفرض یو سړي نکاح وکړله او دې مولا ته هم پته وه چا چې نکاح تړله چې دا ښځه په حالت د عدت کې د دې عدت نه دي پوره شوي دغه رنګې ګواهانو ته هم پته وه نو که دې مولا ته پته وه او ده دا نکاح جایزه وګڼله نو د دې دا مولا چې کوم دی په دې باندې کافر شو دغه رنګې کم ګواهان چې پکې ناست دي هغې ته پته ده چې دا ښځه په حالت د عدت کې ده د دې عدت لا نه دی ختم شوی او دوی د دغه دویمه نکاح جایزه وګڼله نو دغه ګواهان هم کافران کېږي دوی به د خپل نکاح هم تجدید کړي ښځې به هم طلاق کړي او د خپل ایمان به هم دوباره تجدید کړي دوباره به ایمان راوړي چې څومره خلک دغه مجبه کې ناست دي او دوی دغه نکاح جایزه وګڼله خو په شرط د دې چې دوی ته پته وه چې د دې عدت چې کوم دی ختم نه دی دا پته ورته وه او د هغې باوجود چا نکاح وکړه څوک څوک په دې کې شریکونو په ټولو باندې خپلې بیبیانې هم طلاقې شوې ځکه چې نکاح ایمان ختم شو نو بس نکاح په خپله باندې ختم شو نو د نکاح تجدید به هم کړي د ایمان به هم کړي نو دا په حالت د عدت کې دا په کولو الفاظو سره دم نشي ویلی چې کله ستا عدت ختم شي نو ته ما سره نکاح کوې یا ورته دا ښځه ووایي چې کله زما عدت ختم شي زه به تا سره نکاح کوم نو الله وایي داسې نشی کولی هو البته اشاره ورته کولی شي اشارتن ورته ویلی شي د هغې اجازت الله ورکړی دی اشارتن څه مطلب چې سړی لاړ شي دې ښځې ته وایي چې یاره ما ته چې کوم دی د یوې نیکې ښځې ضرورت دی یا ورته وایي چې ستا په شانتې حسینه او ښکلې او پاک دامنه ښځه ما نه دي لیدلې نو داسې اشارتن ورته ویلی شي خو کولو الفاظو سره ورته نشي ویلی چې کله زما عدت پوره شي نو زه به تا سره نکاح کوم یا دې ورته وایي چې ستا عدت کله پوره شي زه به تا سره نکاح کوم د نکاح واده ورسره نشي کولی نو دې کې دا حکم الله بیانوي چې خیر د اشارتن ورته ویلی شئ که تاسو سره یری چې یاره دا به بل ځای کې نکاح وکړي اشارتن ورته ویلی شئ خو په کولو الفاظو کې ورته نشئ ویلی ولا جناح هیڅ ګناه نشته علیکم په تاسو باندې فیما په هغه څه کې عرضتم چې تاسو اشاره وکړئ به په هغې الفاظو سره من خطبة النساء د ښځو د نکاح د ښځو د نکاح اشاره وکړئ نو په دې باندې ګناه نشته او اکننتم یا تاسو پټ وساتئ فی انفسکم په خپلو زړونو کې دا خبره پټه وساتئ چې زه به د دې سره نکاح کوم خو چې کله عدت ختم شي په زړه کې دې پټه وساتله په دې ګناه نشته دی خو په خوله به دې ښځې سره واده نه کوي او اکننتم یا تاسو پټ وساتئ فی انفسکم په خپلو زړونو کې څه پټ وساتئ د نکاح د اراده تاسو پټه وساتئ چې زه به د دې ښځې سره نکاح کوم یا دا ښځه په دې خپل زړه کې د نکاح اراده پټه وساتي چې زه به د پلانکي سړي سره واده کوم د عدت نه وروسته په دې باندې ګناه نشته دی او نه په اشارتن اشارې سره ګناه شته چې تا ښځې ته اشاره وکړي یا دا ښځه سړي ته اشاره وکړي علم الله ته معلوم دی انکم چې بېشکه تاسو ستذکرونهن زر د چې تاسو به ذکر کوئ د دې ښځو ستذکرونهن زر د چې تاسو به ذکر کوئ د ښځو ته د څه ذکر به کوئ د نکاح ذکر به کوئ بعضې وخت کې سړي یو زنانه سره طبیعت ولګي د هغې د نیک پاک دامانۍ نه متاثره شي یا د هغې خاندان نه متاثره شي هغه د هغې خاوند وفات شوي نو سړی وایي چې دې سره ما نکاح وکړلې نو دې خامخا بیا څه ناڅه بهانه جوړي چې یاره دې سره ما داسې خبره وکړې چې دا بل چا سره نکاح ونه کړي نو الله وایي ما ته پته چې تاسو به دې ته خامخا دې سره به خبره کوئ نو الله وایي چې اشارتن اجازت مې درکړې دي اشارتن ورته ویلی شئ خو کلو الفاظو کې صریح الفاظو کې ورته نشئ ویلی ستذکرونهن علم الله ته معلوم دی الله ته علم دی انکم چې بېشکه تاسو ستذکرونهن زر به تاسو ذکر کوئ دې ښځو ته د نکاح نو د دې وجې الله پاک چې کوم دی د اشاري اجازت درکو الله ته پته راشي تاسو به دې ښځو ته د نکاح ذکر کوئ نو د دې وجې الله اشارتن اجازت درکو خو صریح اجازت نه درکړ ولکن لا تواعدوهن لیکن تاسو به واده نه کوئ دې ښځو سره سرا د نکاح تفسیر جلالین د سرن تفسیر په نکاحن سره کړی چې د سرن معنی ده چې د نکاح واده به دواړه د یو بل سره نه کړي ښځه او د خاوند او بعضې مفسرون وایي چې ولکن لا تواعدوهن لیکن لا تواعدوهن تاسو به واده نه کوئ د یو بل سره سر د نکاح سرن په پټي سره په پټه به هم نه کوئ په ښکاره به هم نه کوئ د سرن بعضې مفسرون تفسیر په نکاحن سره کړی او سرن بعضو مفسرون تفسیر په پټي سره کړلی چې په پټ هم تاسو سره د یو بل خلکو مخکې نه په پټ هم د یو بل سره واده نشئ کولی چې زه به تا سره نکاح کوم یا به ته ما سره نکاح کوې دا واده نشئ کولی اشارتن ویلی شئ خو صلاح نشئ کولی کو په پټۍ کو په ښکاري
ولكن لا تواعدوهن لیکن تاسو واده ولكن لا تواعدوهن لیکن تاسو واده نه کوئ د دې ښځو سره سرا د نکاح یا په پټه. نو که په پټه سره معنا کوئ نو بیا به داسې کوئ چې لا تواعدوهن تاسو به واده نه کوئ د نکاح سرا په پټه سره، او کنه د سرا تفسیر په نکاحن سره شي نو بیا به معنا دا شي چې لا تواعدوهن تاسو به واده نه کوئ د دې ښځو سره سرا د نکاح معنا. بس مطلب یو دی لا تواعدوهن سرا تاسو به واده نه کوئ د نکاح په پټي سره کو په ښکاره سره پر اعتبار سره په دواړو اعتبار سره چې کوم دی حرام دی. الا مگر ان تقولوا دا چې تاسو ووایئ قولا معروفا ښکلې خبره، قولا خبره معروفا ښکلې. نو ښکلې خبرې څه مطلب دی دلته کې د معروفا؟ د شریعت مطابق. نو شریعت مطابق څه مطلب و چې تاسو خو په کولو الفاظ سره دې سره نه واده کولی شئ، نه سره په پټه واده کولی شئ، نه سره په ښکاره واده کولی شئ. خو قولا ان تقولوا د چې تاسو ووایئ قولا معروفه خبره ښکلې خبره دا ده چې اشارتن ورته ووایئ. معروفا نه مراد څه دی؟ اشارتن، چې تاسو اشارتن ورته ووایئ چې یاره بس تا په شان ما ته هم چې کوم دی د یوې ښځې ضرورت دی، پاک دامنې ښځې ضرورت دی راته، بس هغه به پوه شي اخر کې خو نه خوري. خو هغې نیت وي تا سره د نکاح، هغه بیا بل چا سره نکاح نه کوي، خو نه نو بس بیا خو که ته ورته ښکاره ووایې نو ستا خبره نشي منلی. الا مگر ان تقولوا د چې تاسو ووایئ قولا معروفه ښکلې خبره، یا قولا معروفه د دستور مطابق او ښکلې خبره څه ده چې اشارتن ورته ووایئ. ولا تعزموا او تاسو اراده مه کوئ عقدة النکاح د نکاح د عقد د نکاح د تړلو حتی تر دې پورې یبلغ الکتاب چې ورسیږي عدت اجله خپلې نیټې ته، یعنې دا عدت ته دې ختم شي، تر هغې پورې ته د نکاح اراده نشي کولی، نکاح نشي کولی، چې کله عدت ختم شي بیا به ورسره نکاح کوي. واعلموا پوه شئ ان الله چې بېشک الله تعالی یعلم پوهیږي ما په هغه څه باندې فی انفسکم چې ستاسو په زړونو کې دي. فاحذروه ویریږئ د هغه نه. واعلموا پوه شئ ان الله چې بېشک الله تعالی غفور بهونکی دی، حلیم او بردباره دی، صبرناک دی، فورا سزا نه درکوي. نو که چاته الله پاک دی یو ګناه وکړي، خطا وکړي او الله ته فورا سزا ور نه کړي نو په دې د یو سړی نه غابره کېږي او په دې د یو سړی نه خوشحالېږي چې الله ما زه دا کار چې کوم دی ښکلی کوم، دا کار د ګناه کوي او دته الله صبر وکړي فورا یې ونه نیسي. دا مطلب نه دی چې الله په ما رحم کړی، بلکې د الله حلیم ذات دی، صبرناک ذات دی، صبر کې فورا سړی نه رانیسي، په ډېر اوږد دی، خو چې کله یې راونیسي نو بیا د الله پاک ګرفت چې کوم دی ډېر سخت. والذین او کوم خلق یتوفون چې وفات شي منکم لتاسونا ویذرون او دوی پریږدي ازواجن بیبیانې یتربصنا نو پکار ده چې دوی انتظار کې وساتي بانفسهن خپل ځانونه 4 اشهر و 10 څلور میاشتې او 10 ورځې. فاذا بلغنا پس هر کله چې ورسیږي اجلهن خپل نیټې ته یعنې عدت ختم شي فلا جناح نو هېڅ ګناه نشته علیکم په تاسو باندې فیما په هغه څه کې فعلنا چې دوی وکړل د ښځو وکړل فی انفسهن په خپلو ځانونو کې بالمعروف د شریعت مطابق. والله الله تعالی بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو کوئ خبیر خبردار دی. ولا جناح او هېڅ ګناه نشته علیکم په تاسو باندې فیما په هغه څه کې عرضتم چې تاسو اشاره وکئ به په هغې سره من خطبة النساء د ښځو د نکاح اشاره وکئ د ښځو ته. او اکننتم یا تاسو پټ وساتئ فی انفسکم په خپلو زړونو کې. نو که پټه خبره دې په زړه کې وساتله نو هم ګناه پې نشته دی، او که اشاره دې وکړله نو هم ګناه پې نشته دی. علم الله الله ته معلوم دی، علم دی الله ته انکم چې بېشکه تاسو ستذکرونهن به عن قریب ستذکرونهن زر به تاسو ذکر کوئ د ښځو ته د نکاح. ولکن لیکن لا تواعدوهن تاسو به واده نه کوئ د ښځو سره سرا په پټه د څه شي د نکاح. لا تواعدوهن تاسو به واده نه کوئ د نکاح د ښځو سره سرا په پټه باندې. یا دا معنی لا تواعدوهن تاسو به واده نه کوئ د ښځو سره سرا د نکاح، دواړه معنی ټیک دي. الا مگر ان تقولوا دا چې تاسو ووایئ قولا معروفه ښکلې خبره، د دې خبرې اجازه دې درکو چې واده ورسره خو نشي کولی، خو ښکلې خبره دې ورته وکړه ټیک ته. ښکلې خبره څه ده چې تاسو ته اشاره وکړئ د نکاح،
په الفاظ کې وسرونه وای الا مگر ان تقولوا د تاسو وای قولا معروف خپل خبره ولا تعزموا تاسو اراده مکوي عقده النکاح د نکاح د عقد یعنی د نکاح د تړلو حتی تر دې پورې یبلغ الکتاب چې ورسیږي عدت اجله خپل نیټه ته واعلموا پوښه ان الله بشک الله تعالی يعلم پوهیږي ما په هغه څه باندې فی انفسکم جستاسو پزړونو کې دي فاحذروه او یریګه د هغه نه یعنی د الله نه واعلموا پوښه ان الله چې بشک الله تعالی غفور حلیم بخون کې او بردبار دی والذین کوم خلق توفون چې وفات شي منکم لتا سنا ويذرون او پریک دي دوی ازواجن بیبیان يتربصن نو پکار د چې انتظار کې اوسادي دا بیبیان به انفسهن خپل ځانونه 4 اشهر و10 سلور میاشت او لسرزي فاذا بلغنا پسر کله چې ورسیږي اجلهن خپل نیټه ته فلا جناح اس ګنا نشته علیکم پتا سو باندې فيما په هغه سکی فعلنا چې دوی وکړل نه دی خزو وکړل فی انفسهن په خپل ځانونو کې بالمعروف د شریعت مطابق والله الله تعالی بما په سباندې تعملون چې تاسو کوي خبير خبردار دی ولا جناح ويس گناهشت علیکم پتا سباندې فيما په هغه سکه عرضتم چې تاسو اشاره وکي به په هغه سره من خطبه النساء د خذو د نکاح او اکننتم یا تاسو پټ اوساته فی انفسکم په خپل ځانونو کې په خپل زړونو کې وعلم الله علم دی الله تا انکم چې بشک تاسو ستذکرونهن چې زرد چې تاسو بس ذکر کوي د خزو ته د نکاح ولکن لا تواعدوهن لیکن تاسو واده مکوي د خزو سره سرا د نکاح الا مگر ان تقولوا داج تاسو وای قولا معروف خپل خبره ولا تعزموا تاسو اراده مکوي عقده النکاح د نکاح د عقد حتی تر دې پوري یبلغ الکتاب چې ورسیږي عدت اجله خپل نیټه ته واعلموا پوښه ان الله بشک الله تعالی يعلم پوهیږي ما په هغه سباندې فی انفسکم چې تاسو په زړونو کې دي فاحذروه تاسو او یریګه د هغه نه واعلموا پوښه ان الله چې بشک الله تعالی غفور بهون کې حلیم بردبار دی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الہ العالمین د زمونږ رازش زمونږ لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي الله مونږ سوء سم ورد عمل کولو توفیق او طاقت راکړي الہ العالمین مونږ سوء سم ورد الله ټول خالص تخبر رضا وګرځي الله خپل دربار الهی کې قبول او منصور کړي مونږ ټول ته الہ العالمین په قران مجید باندې په راکړي مونږ د قران فهم او د قران په راکړي قران باندې عمل کولو توفیق او طاقت راکړي الہ العالمین د زمونږ د ټول ناراضي حاضر مجمع کې څومره بیماران دي الله ټول ته شفای کامله عاجله مستمره ورکړي څومره قرضداري د قرضونو اخلاص کړي څومره پریشان حاله پریشانه ختم کړي څومره جایز ارمانونه الہ العالمین د خپل غیب خزانونه پوره کړي الله خاتمه زموږ د ټولو بل خیر او بل ایمان کې په وخت ځن کدن د زړه په صدق سره په جبه زموږ د کلمه چالو کې لا اله الا الله محمد رسول